د امن د پاره سوار لسو کال مخکې الله قانون را لګلې او کله چې هم د الله قانون په یو ځای کې نوی د قران تعلیمات نوی د قران قانون نوی هلته په سلو کالو کې نه په کروڑو کالو کې د امن نشي قائمي دي امن چې قائميږي د الله په قانون باندې او قران په تعلیمات باندې قائمي خو یو څو شرطونه الله پاک لګولي دي وس دا امن دا د یو بلډینګ نه دی دا امن دا یو دولت نه دی خزانه نه ده چې دا په بعض خلکو ته ملاويږي بعض خلکو ته نه ملاويږي د دې لپاره بس سګه او چا پسې بزول نه نه سلور شرطونه الله لګولي دي پکم قوم پکم ملک چې دا سلور کارونه وي هغه ملک ذمہوار سوګره الله دې داغه نگاهبان سوګره الله دې حالت د هیڅ نگاهبان ضرورت به نشته زمون یو استاد مولانا عبدالرازق اوس په پنجاب چنوټ کې شیخ الحدیث دی هغه واقعي ذکر کول او موږ ته په خوا زمانه کې وځي افغانستان دا کله چې اسلامي قانون د الله قانون و یو قصابی په وګ باندې وګي بوجي راځي بار په کوڅه کې دا بوجي پرتا دی یو بوجي په وګ کې لاړو موږ کتل هغه بوجي نه چاپی روټي رسپي ولاړل خو دې بوجي له خپل نه ورتي و تر دې حدا پوری چې هغه مالک دوباره راغی او دا بوجي اوچت کړو ډېر لاړ دغرنګي د صحابه رضی الله تعالی عنهم واقعات تاسو وګورئ ولا غیر انسانان نو دغه خواهشات نو دغه سترګې زړونه نو هغه ضرورت دنیا نو ختم تای خور په جنگ کې قید شو قیدیان راوستل شو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیدیان شماری د قیدیانو لسکونه جوړي چې کله جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نن لیکل چې ګور یو پکې د ختم تای خور دا او بعضی روایتونو کې راځي چې د ختم تای جوړوا بهر حال دا زنانه راوستل شو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پختن وکړه چې دا هغه ختم تای دی دا هغه دا چاچی سلور زره انسانان د مرګ نه بچ کړو و او دا هغه ختم تای مشهور سړی ډېر سخی دی شي هغه درستخان با ټول کال وسو وړېدل دا درستخان چرته راوړل شي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه سره مشوره چې درب لار انسانیت سره ډیر خګړي وای هغه لورياني چې کوم لورياني په جاهلیت زمانه کې کافرانو ژوندې خولي دې ختم تایب لګېدو دا جنۍ به بیع غسته هغه زمانه کې په 1000-2000 درهم باندې او دا بیا دا یو سنټر زګیاو هغه د به بوتله فی سبیل الله بدیل فراتونه ورکو دا به د قتل نه بچ کول د ظلم نه به بچ کول جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ را جمع کو صحابہ کرام توئی اے زما صحابہ کرام ګوره خبردار دا د هغه سړي لور دا چا چې د استاسو د عربو لوريانې د ژوندې خفدو نه بچ کړي در پلار دونه لوی شخصیت تیر شوی دی لہذا دسی کو دا جنې واپس لیو د دې غلام او وین زنه جوړه ټول صحابه کرام هم چې واقع در پلار ډېر خدمات کړي دو صحابه او आवाज کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم زما صحابه کرام بچو تاسو دوالکان نوجوانان
زکه بوډا سړی په لار باندې تلو کې مشکل وي او هغه زمانه کې ټول لارې پیادل سفرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اے زما صحابه کرامو دا جنیبا روغ رمټ او سالمه پلار کور تبوزي او اگرونه ته به حواله کې تاسو به راځي دو ورځې سفر ده په لار باندې شپه پکې مرাজি روز پکې مرাজি خشک بیابان پکې مرাজি خاریه پکې مرাজি جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دو شاگردان دا دو صحابہ کرام نوجوانان هلکان دیتا دا جنہ حوالہ کړه دی صحابہ کرامو دو ورځې نرستو درم ورځ چې کله سحر کې دا نوجوانانو دا معصومه دا ختم تایلو دا پیغله جنہ هغه ورونو ته ورسوله دی جنې خپل ورونو ته وی چې دی صحابه کرامو د پیغمبر شاګردانو د ډوډۍ بندوبست وکړي دلا د ابو بندوبست وکړي اتم تایرونو توري راوستلې خپل خور ته وی چې اول بددو نه د خپل عزت تبوس کو د هغه نورستو به موږ د سره خپل کو ته ډوډۍ رامغستې دا دو ورځې چې په لار باندې ستاسو سفر کړي او ته د دې په خید کې وي د ستاسو نه به عزت کوي ځکه چې هغه خپل جهالت ذهن مطابق سوچ کوي هغه ته څه پته و چې دنیا ته یو داسې سړی راغلی او دا هغه شاګردان بداسي دا امتیان بداسي بهر حال هغه خور خپل ورونو ته وي اے زمارونو خبردار ګوره د دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شاګردانو چرته لا سوچت نه کوي وای زکا زما د خپل پلار په کور کې دننه د پلار په چار دیواری کې دننه زما عزت دونه محفوظ نو زما عزت او احترام دونه چانو کړه لکه څونه چې دې ملنګانو د محمد رسول الله شاګردانو په لار باندې زما عزت او احترام کړه امن خلق امن چلی امن د الله په قانون باندې راځي امن چې راولې په ملک دننه د امن قانون باول لاګو کې زګا الہ العالمین په دې آیت کریمه کې سلور وعده کړی دي صرف دا سلور خبرې ورته کوم مختصر درته اولنې وعده الله کړی دا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات مؤمنان سرا او نیک عمل کرنے والوں سرا اللہ وعدہ کړی دا لا يستخلفنهم في الارض زبا د دنیا مشری دنیا حکمرانی بدل اور قوم وعدہ چا سره کړی مومنان سرا او دویم نمبر وعمل الصالحات او نیکوکار سرا نیک عمل والو سرا مسلمانانو اور نن کم یو ملک داسی دے چاہے چاہے اسلامی دے او کا چاہے چاہے لگ اسلامی دے او چاہے چاہے بالکل 100% اسلامی دے محترم مسلمانانو گورے خبردار اغدا یهود غلامان دی یستخلفنهم فی الارض دزمکی دا دنیا مشری اللہ دا مومنانو نا واپس آلستے دزمکی بادشاہت اللہ دا مسلمانانو نا بلکہ دا طول اسلامی ممالکو نا واپس آلستے طول اسلامی ممالک کسو خفقی گن اللہ دی خفقی کسو خوشحالی گن اللہ دی خوشحالی کی خویات ساتے گورے یو اسلامی ملک ہم یو مسلمان بادشاہ ہم دا دنیا لیڈر نشتہ دے دا دنیا رہنمان نشتہ دے دا مسلمانان وقبل مقتدہ اور رہنمان نشتہ دے زمون چکر سوگ مشران کی داغوی دا مشرائی کعبہ بلوی اول زیاغ کعبی تا داغین طواف کئی رازی داغین اجازت نامہ اخلی داغین رست بیامون مشرکی دا وجہ سرا
وجه دا نه دی چې ګوره زموږ بادشاه خراب دی، وجه دا نه ده چې لیډر خراب دی، اصل وجه دا ده وعد الله الذين آمنوا منكم، الله وعده کړی د مؤمنانو سره، لیکن زما مسلمانانو په دې دنیا کې د هر یو شی د چیکاپ د پاره الله هر الوستی ده تب چکی ګره ترمامیټر وایي کیسه د ګرمي چکی ګره یخنی هم ریکارډ کیږي چې دونه یخنی ده، اوس د اوبو هم راوته چې دومره اوبه دی او په دومره منټ کې دومره اوبه د یو ځای نه دومره اوبه تیر وځي، هر یو شی چیکاپ الله راوستی ده، هر یو شی چک کېږي شي، حتی کہ اگر پریدا اللہ انسان تاتهم ماتهم د چک والا علی را کړی جبر را کړی ذایقې د پاره چې ګور سیز به چک کې لا پوز را کړی را چک به کې لاسونه در کړی دي چې بدی بم چکا بوګه ما تا د چکم نظام را محترم دغرنګ الله د ایمان او د مؤمن د پاره د چکم د پاره الله خپل کتاب را لګلې دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل طریقې را لګلې، مون په سر در راشي په میده در راشي په خېټه راشي په هر حال په هر مصیبت کې مونږ ځان یو پوهه ډاکټر ته رسو مشوره وکړو دې دې غلط تاسو ته ډېر مشوره چې کوم یو ښه ډاکټر دی ما پوری نن تاریخ پوری ما پوری یو مسلمان داسې شته چې زلال شم خپل ایمان چې کم زما دمبان زکی غلطیاں سودی زما ایمان کی کمی سونا دے زما ایمان کامل کی پس باندې زما روزه څنګه ده زما حج څنګه ده زما زکات څنګه ده دا په عملونه دی ایمان خبرې کوا مونږ چرته خپل ایمان چې کړه دی چې زما ایمان سونه دی او دې چې کول ضروری دي کنه دي ضروری دي کنه ایمان خپل چې کې زکه یو صحابي کور نه پمنډه منډه په جړه باندې را روان دي په لار باندې او چغي وی لګیا دي انا منافق اسرو ز منافق شوه ما ټول صحابه حیران دي چې دا سره سوي دا خوځ د پیغمبر د مجلس نه پاسې دلو کور ته تللې د کور نه راغې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راونیو چې دا تسوي وای ما پریږدې زه د الله رسول خو لازمه زه منافق شوم ما زما پدړ کې یو دی او په خله می بلدا زه چې یو ځکینم زما یو شانتي حالات وي زه چې دا غزه نه را پاسم زما بل شانتي حالات وي عمر فاروق ورته وی او سړیا اے رورا دا حالات خو زما هم دي راځي چې دواړه د الله رسول پسې یو الله رسول ته چلاړل الله رسول ته وی اے د الله رسوله استاخوا ته جمله ناسون زمون حالات بل شانتي وي کله چې استاد خوان لاړ شو زمون حالات بیا بل شانتي مونږ یریدلیو حسنه چې مونږ منافقان شویو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورته تسلی ورکړه ورته خیر دې داسې کله نه کله کېږي خدا کوم احساس دا کوم درد چې تاسو سره پیدا شوی دی دا هم د ایمان نه خدا دا هم د اسلام نه خدا دا هم د ایمان نه خدا شکر واسه چې دونه احساس مشترک نو موږ خپل ایمان وګورو چې زموږ ایمان څونه دی صحابه ایمان خدا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة اللہ و دے صحابو ایمان داو چہوی با ہمیشہ بل عزت ورکاو بل بدازان نخگننو اخپل رگب برداشت کولا دا بل رگب اخپل زان نمخی کولو اخپل عزت بے کماو دا بل عزت بے سوا کاو اخپل تند بے برداشت کولا دا بل تند بے ختمولا اخپل تکلیف بے برداشت کو دا بل تکلیف تا بزان رسو دا غدا تکلیف برسولو کوشش بے کولو دا قرآن دا غوی صفتو نکی زو بل لکو اللہ وی اولئک الذین صدقوا دا صحاب ایمان داسیو چاہوئی پا جن کی بدروغ نوائل
هغه به درک نه وایي. اولئک هم الراشدون، دا غوی وینا، دا غوی ذهن، دا غوی زړونه همیشه په دې خبره کې چلی دو، همیشه په دې خبره کې استعمالي دو. هم الراشدون، هغوی به همیشه د نیکۍ سوچ به کو، همیشه به د نیکۍ سوچ کو. بهر حال محترم کوم دا غواړو چې په دې ملک کې سواد یوازې زموږ ملک نه، زموږ ملک ټول پاکستان دی. ابه موږ د چا امتیان چې یو هغه د عالمي دنیا پیغمبر دی. عالمي دنیا کې د امن دعا او د امن د پاره کوشش وکړه، او امن چې راځي اولنې د هغه د پاره شرط داله امنو، ایمان به مضبوط وي، ایمان به صحیح، ایمان به جوړ وي، ایمان به برابر وي. ایمان خو لویه خبره ده. موږ د خپل روزمره مسایلو نه خبر چې روزمره مسائل څنګه دي، مانځه مسائل څنګه دي، د مانځه قرات څنګه دي، د مانځه مسائل، د روزي مسائل څنګه دي، د حج مسائل څنګه دي، د زکات څنګه دي. زکات بهرحال دویم شرط الله سره بیان کړی دی امن د پاره. دویم شرط الله بیان کړی دی وعمل الصالحات، نیک عمل دا ضمانت دے د دې وطن د امن د پاره. اجتماعي نیکی او انفرادي نیکی. اجتماعي نیکی یعنی هغه دي چې کوم عبادت الله اجتماعي فرض کړي، لکه منځ دی. ٹھیک شو، مخکې کې الله دا شرط بیان کړی دی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. امن بزحل را ولم چستاسو سری ماگانو نا جماعتنو کی تعداد دا منزنو سیواوی، استاسو دا مجلسنو دا ودنو نا جماعت کی تعداد دا منزگزار سیواوی. حالا با امن رازی، حالا با زما دا خور بسر لپٹا بوی، حالا با زما دا مور احترام و عزت بوی، حالا با زما کور دا بیت اپوس بسوک نراوڑی، حالا با زما تا چار دیوالی عزت بسوک نپایمال کئی، حالا با زما باندې سوک وګونه ننسی، حالا با زبدی ملک با امن باندې اوسېږم چې کله زما د بهر مجلس او د جمعه د مجلس کې فرق نه وي. وس الله دې په موږ باندې رحم وکړي. ښه زم لیوانه یم، زه هم لیوانه یم، ځکه نن سبا چې څوک خوی لیوانه خلک ورته څه وزګار وي، لیوانه یم. منځونه خلک اسمان ته وختلو، خالص اوس هم لګیا چې منځونه کوي. خلک غټو غټو بلډینګونو جوړ کو، قاری سے بیا هم لګیا دي چې نه منزل راځي. خلکو ډیر څه وکړل. یاد ساتي ګوره په دې ملک به هل امن راځي، دا خاوره به هل ستاسو سره محبت وکړي، دا خاوره به هل وفا وکړي چې کله دې خاورې د پاسه ګرځېدونکي انسانان الله سره وفا شروع کړي. درې شرطونه دي. اولنی شرط څه شو؟ ایمان مخبل مضبوطه. او د ایمان د مضبوطوالي لپاره الله پاک په دغه آیات کې ویلي دي یعبدونني لا یشرکون بی شیئا. ایمان بس مضبوطی الله وی په هر حال کې بما یو خدای غنه، یو ذمہوار بغنه، یو الہ او یو معبود بغنه. یعبدونني اصل چې یو تکلیف د پاره یو خدای وي، بل تکلیف د پاره بل الہ وي. نن چې موږ خپل الہګانې تقسیم کړو، رښتیا وایي زموږ د هر چا جدا جدا خدایان دي کړي. خدای څه ته وي تا ته پته شته، او الہ څه ته وي. چا نه چې د خیر او د شر تمه دي په زړه کې پیدا شو، چا نه چې دا یره دي پیدا شو چې مال به څوک نقصان راورسي، مال به څوک فائدہ، د چا د فائدې د لاسه ته هغه سره سکه خکې. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام او اخر زمانہ برام شي، خلق به یو بل سره سلام هم دي د پاره کې د یری نه چې دمه تاسو نقصان نه رسي، دي د پاره به بل سلام کوي چې ما د نقصان نه رسي. بهر حال د امن د پاره
اولنې شرط ایمان دی، دویم شرط نیک عمل دی. اسی زما محترم مسلمانانو چې سحر نواله ما خامه پوری ما او تا د خپل ژوند ډایري راوړ، خپل د ژوند ډایري راوړ او ماسوتن کې هغه ته کینو اسی نور هم پرې دا جنرال غټ غټ سوالات چې کوم دي. یو سوال پدې کې دا دی چې ته بچاته نقصان نه رسي، ته بچاته څه نه رسي، نقصان به نه رسي. مؤمن دا دی. دویم دا دی چې الله عبادتونو کې به کمې کوتاه نه مون پنځه وخت مونږ چاته نقصان نه رسو. بل د ټولو نه غټ سوال دا دی، غټ سوال دا دی، د ټولو نه لوی سوال دا دی ځان د حرامو نه ساتل. د ټولو نه دا کم غټ غټ سوالات دي چې ما خام دې ته کینو ما وتا آیا دا موږ کوو که نه کوو؟ اسی ټي وي کولاو کو، موبایل کولاو کو، نن دې ځکه دا چلو شو، نن هغه ځکه هغه چلو شو، الله دې خیر کړي بیا به د سواد نه وشو. دا خبرې مه کوئ، الله به موږ د سواد نه وباسي. موږ ته خپل ځان ایمان برابرول پکار دي، نیک اعمال کول پکار دي. او بیا الله جل جلاله مخکوي وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، زبد دې خلقو دا یره ختم کم، امن مبدل کم په امن باندې. خو یو شرط پکې دا دی یعبدوننی، صرف زما بندگی وکړي بس. او دویم شرط دا دی واقیموا الصلاة، د مانځه پابندي وکړي، د مانځه څه وکړي، پابندي وکړي. دا وعده زموږ استاد الحمدلله. مشرکان هم نه وکړه